په برشور کې په دې عظیم الشان او تاریخي جلسه کې راغونډ شوو د دې علاقې غیرتمندو شملورو او تکړه ځوانانو دلته ناست پر سټیج باندې وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، دلته راغلي د کیبنٹ ممبر سینیټر دنیش کمار صاحب او نور د مختلف علاقو ځا راغلي میلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر ټولو له مخه زه د برشور او د پشن او د کاریزاتو و غیرتمندو خلکو ته سلام پیښوم. ستاسې په دونې ګڼ تعداد کې په دې حالات کې یو تاریخي جلسه وکړه او و دنیا ته هم دا ور ثابته کړله چې د دې علاقې خلک متحد دي، پر امن دي او د امن دپاره د خپل ملک د سلامتۍ دپاره د خپلو ادارو سره اوږه په اوږه ولاړ او نن دا عظیم الشان جلسه او دا ستاسو په ګڼ تعداد باندې شرکت دا ثابتوي چې موږ له خپل وطن سره له خپل ریاست سره او له ریاستي ادارو سره مخلص یو، ولاړ یو د دې وطن د دفاع دپاره. او زه شکریه ادا کوم د میر سرفراز بگٹی صاحب چې همیشه دا سوچ کړی دی، دا فرق یې هیڅکله نه دی کړی چې دا پښتني سیمه ده، دا د بلوچ سیمه ده، دا د سیټلر علاقه ده. همیشه ما دا اورېدولي دي، دی همیشه دا یایي چې زما په کتاب کې دا نسته چې پښتون بلوچ، بلکې موږ ټول پاکستانان یو، موږ ټول د بلوچستان خلک یو. زه به هر علاقې ته که هغه د پښتني سیمه ده که بلوچي سیمه ده کومه پسمانده علاقه ده هغه ته زه په یوه نظر ګورم او هغه د نن ثابته کړله چې نن دی په برشور کې له ډېره وخته بعد له خپلو وزیرانو سره ناست دی. عزیزانو زه نور وخت نه اخلم، زما کم وخت چې دی هغه وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب ته ورکوم چې هغه به تاسو ته وینا وکړي د دې علاقې د پسماندګۍ په حواله باندې د خپل پیکیج اعلان وکړي. یقینا زموږ علاقې ډېرې پسمانده دي، ډېرې مسلې مسایل لري، لیکن موجوده حکومت د میر سرفراز بگٹی صاحب په قیادت کې کمیټډ دی او دا غواړي او انشاءالله دا به ثابتوي چې په بلوچستان کې په ګردو علاقو کې په یوه حال باندې له بغیر تفریقه د ډیولپمنټ کارونه وشي. وسلام، ډېره مننه، ډېر تشکر.